السلام علیکم قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو ستړي مه شئ د ځلان میډیا څخه د سلګۍ ادبي خپرونه پیل شوه. قدرمنو اورېدونکو د خپرونې کوربه مو زه عبادالله ځلاند او په نن خپرونه کې راسره خوږ ترانه ویونکی صفت الله حسن دی. نو د حسن صاحب څخه به اورو چې موږ ته څه راوړي او څه به تاسو ته وایي. سلام حسن صاحب، ستړي مه شئ، خپرونې ته ښه راغلاست. وعلیکم السلام، مننه ځلاند صاحب، کور مودان خیر اوسه. ډېره مننه حسن صاحب چې زموږ بلنه مو قبول لیدونکو ورځو حسن صاحب ته چې څه یې چمتو کړي دي. نو حسن صاحب مهرباني. د بیلیدو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه، د بیلیدو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه. لکه باران شیبه شیبه ورېږه، لکه باران شیبه شیبه ورېږه، یاره د تلو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه. خواره قسمته چې په خامې نشوې، خواره قسمته چې په خامې نشوې، د بدلېدو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه، د بیلیدو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه. عشق ملمه مې کړه د وصل په کور، عشق ملمه مې کړه د وصل په کور، د شبګیرو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه. ټوټې ټوټې ښایي زړګیه مات شي، ټوټې ټوټې ښایي زړګیه مات شي، د رغېدو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه، د بیلیدو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه. څو به په سترګو کې ګیلې کړې راته، ځلاند صاحب، څو به په سترګو کې ګیلې کړې راته، او د دې پښتو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه. لکه د اوښکو مې لیمو کې اوسه، لکه د اوښکو مې لیمو کې اوسه، لکه د اوښکو مې لیمو کې اوسه، او د تویېدو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه، د بیلیدو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه، د دې شیبو د راته مو وایه څه. ډېره مننه حسن صاحب چې رالې موږ سره په خپرونه کې میلمه شوې. د راتګ څخه مو نړۍ مننه. قدرمنو لیدونکو، د حسن صاحب د ترانو څخه به مو ډېر خوند اخیستی، ډېر ښه ترانو مې وکړو. تر بیا چې مو زه عبادالله ځلاند چوپړ ته حاضرېږم، تر بیا مو ښې چارې، الله مو مل شه. ښه وختونه.